کتونکو ستاسو خپل کوربه او د ځان سباوند د نوم په خپرونه کې د کوټې ګنج ضلع د نوي کلي د تېر کال په نسبت باندې موږ راغلي یو. د نوي کلي ګنج ته ګورو باسې د تېر کال په نسبت باندې مالشي منډي ګرانه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم؟ حبیب رحمان. دا څنګه ستا د خانه د تېر کال په نسبت سږ کال څومره ارزانه ده که ګران؟ شش کال ګران دی، بل ارزانه وه. سږ کال چې کوم څه تېر کال په 1.5 زره روپۍ هغه نن سږ کال څه څومره؟ دا کال بل کال چې په 1.5 زره، دا کال هغه په 40 زره دی. 40 زره هغه په 50 زره دی. لامل یې څه دی؟ لامل مطلب په څه وجه دی؟ بس دا ګراني جوړه ده نه، هر شی ګران دی. هغه لکه څه؟ وربشي ګران دي، قلم ګران دی، هر شی ګران دی. بسم الله په قلم کې وربشي ساتل ګران دی. دا چې څو سره دغه مخامخ څه چې ولاړ دی د دې ریټ څو؟ د دې ریټ 15 زره. خلاصه جی دغه وینه زه ګلو کتونکو تاسو ولیدل چې د تېر کال په نسبت باندې چې کوم څه سږ کال په 1.5 زره روپۍ، تېر کال په 1.5 زره روپۍ، هغه څه نه ده د سږ کال په 15 زره روپۍ دي. نو دا چې له مخ سره زموږ شنې ورور حبیب رحمان خبرې وکړلې چې لامل یې دا دی چې ګراني ډېره ده، وربشې ګرانې دي، خشکسالي ده. نو په دا وجه باندې مهنګایي زیاته ده، غربت زیاته، کارونه نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرازق صاحب د سږ کال په نسبت باندې د تېر کال څه کوم تقریبا په یوه پسې 15 زره روپۍ ګراني عموماً. لامل یې څه؟ لامل خو دا شی ده چې بل ته په وطن کې ګراني ده. پروس یې غنم په 8 زره روپۍ د خلکو مالیه ته ور اچول، سږ کال په 11 زره غنم اخیستي بیا یې ور اچول. ګلو کتونکو دی وایي چې لامل د مهنګایي وجه د تېر کال چې کم غنم و هغه سږ کال په چنده قیمت باندې دي، په دا وجه باندې مثال ګراني دي. تقریبا په 8 زره روپۍ غنم ورکېدو، 15 زره خرچه کوله، اوس په 14 زره روپۍ غنم ورکوي، 12 زره روپۍ خرچه اخلي، له ساعتو بیا یې خرڅوي. نو په دغه باندې معلومه شوه چې دا ډېر ګران دي. راځه دا ماته راکړه، موبایل ماته راکړه. راسه یو خو خریدار هم جوړ سه یاره، فرید راولاړ سه خریدار جوړ سه. تو ته راسه خریدار ورجانه دا شی د یا چې له دې څنګه کې راوستل صحیح ده.